الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانانو او اوریدن کورونو رب العالمین په دې آیت کې چې دا آیت ما ولستلو په دې کې فرائض د وضو بیانې چې کله د یو تندا اراده وی چې د منځو کې نو اول حکم داده چې فاصلوا وجوهکم لا سنو وینځي فاصلوا وجوهکم تاسو مخنا لا سنو وینځي او تاسو مسو کوي پچا باندې فاغسر باندې یعنی الله فرمایي چې فلان کې اندام وینځي او په پلان کې ځای باندې تاسو مسو کوي او حدیث کی راضی حضور علیہ الصلات والسلام فرمائے مفتاح الجنت الصلاۃ چې د جنت هغه کونجي چې را د مزد او بل حدیث کی راضی
مفتاح الصلاة الطهور او مفتاح هغه چابي د دې مسجد هغه پاکواله دی هغه او دسته او بل حدیث کی راضی چې الله تعالی بغیر د طهور نا یا با الفاظ دیگر بغیر د او دسنا الله تعالی مزن قبل لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ چې تر سو پورې د او دس نوی کړي تر هغه پورې چې د مسکی د مز نه قبليږي بعضی علما دا وایي چې بغیر د او دس نه یو سړی کته برکېږي په دې د کفر خطر هم ده حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ لكل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هر یو مستا او دس کړه دے او بازی داسې هم راغلي دي چې په یو او دس باندې منځونه ډیر شوي دي اولا او بهتر دادا چې هر یو مستا جدا او دس وکړي شي او صبوري چې یو سړی مسکی اول بده داسې کوي چې په خې طریقې سره او دس وکي چې کم فرائض دي د هغه فرائض او خیال ساتي کم سنن دي او مستحبات دي د هغه رعایت کی نو دته به هغه اجر او ثواب ملوشي چې په احادیثو کې هغه وعده نبی عليه الصلاة والسلام کړی دا او دې به د هغه عذاب نه بچي چې بخي طریقې سره دې او دس انکی نو دې به د هغه عذاب نه بچي ځکه حدیث کی راضی عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دا حدیث نقل دے وی منگ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مکینہ مدینه تتلو وی تر دې پوری چې بلار کی ومن باندې د موز وخراغه نو تعجل قوم عند العصر فتوزعا ومنګي او سو کسان دا سیوله کېدل چې په تلوار سره او دس وکړو خو لیکن د دې دا ګډای چې دی په او دس کې اوچې پاتې شوی وي عام طور باندې یو تن او دس کې د دې خیالونه ساتي او بالخصوص په دې باب کې چې کومي زنانه دي هغه کو ټوټه تخفي داسي ورقت کی مغل را مغل نه کوي او دس یا کړه یا نه کړه راشي او مسکی دا مزددي نه کی یو خلاصونه برګي نه پتلونونه اچولې وی تنګي جامې اچولې وی دا زهد رسول وی چې دا لستون هم نه برکېږي نو کستا سو خیالي تر دې پورې دا لاسونه وی خدایم په شرمونو شرم او کومس کوي نو مو سپ ناستا او سپ اولاړه او کوموس کې بازي وخت داسې کې کماشوم غرزي کې نوغه تلاش کې هغه پکړ کې
تباریان چې دا مسکی کدا کوتره کوي دا زمنګ د زنانو حال د محترم نو مونږ کې هغه ملګرو تلوار وکړه خو لیکن د دې دا ګټای چری دا اوچ پاتې شو بعد وخت زمام خیالي راشي او تن ټټه تقفیدا چې ورکته کې هغه ګره وبنالي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې دا ګټای ولیدي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل للعقاب من النار چې عذاب د حق ګټو لرا د اور چې په اودس کې اوچ پاتش نبی علیہ الصلوۃ والسلام توای چې تاسو پورا اودس کوي ګټه اوچ پاتې شوی دي تاسو پورا اودس کوي چې کوم او کدا اوچ پاتې شو نو په دغه صورت کې ګوره د دې سړی اودسونه شو او چې اودس یې ونه شو نو د منځ ونه شو دا خدا هغه خلقو د فاره دا حکم دی چې په کې طریقې سره اودس نه کوي او چې کوم یو خلق او هغه خلق چې د قاعده مطابق اودس کوي قانون ضابطه د شریعت مطابق اودس کوي او دی جلبازی نه کوي په جلبازی کې اوجزه پاتې کیږي د فرایض او خیال ساتي د سنن او خیال ساتي د مستحبات او خیال ساتي نو چې کله دا لحاظ ساتل شو په اوداس کې نو بیا په احادیث قریبو کې د دې ډېر ثوابونه راغلي د مسلم شریف یو حدیث دی من توضأ فاحسن الوضوء یو سړی اودس کو خو لیکن بهترین اودس کو خیشته اودس کو خرجت خطاياه من جسده ددو په دې بدن کې چې کمی خطاګان دي هغه د دې بدن نه اوځي حتا تخرج من تحت اسباره تر دې پوری د دې نکونو د لاندې چې کم دي هغه هم په دې سره اوځي مسلم شریف حدیث دی او دویم حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل نبی علیہ السلام فرمائی د قیامت پر باندې زما چې کوم امت دی زئی برا بلل شي خو لیکن پداسي چې دی په پیجندل شي چې کوم یو سړی په دنیا کې منځونه کړی وي او د سونه کړی وي په احسن طریقې سره کړی وي هغه آثار وقاری د دی په دې مخونو موت تعالی په دې باندې سوچ پکار دی موت تعالی په دې باندې په دې نتیجه باندې رسیدل پکار دی چې موت دا او دس کو نو آیا د حدیث د قران او د سنت مطابق دا او دس دی او کنه او دس د فرایض دی او فرایض تاسو به جنې کچری دی کی فاتشو په دې سر بیا او دس خلش آیت کریمه کی راضی یا ایها الذین آمنو اذا کنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم او دس فرایض شری دا سلور دی اول دا دی چې دا مخ پوي
د مخ طریقه دا چې رقم دینا ایریا د دی وختو شورو د زما د لاسو ته ګوري په داسې طریقې سره برازي په دې طریقې سره بداسې راشي دا ایریا دا او که یو تن گنجیوي او ته دې د وختنی چننو گنجي سر وینځلو ته ضرورت نشته ری هغه سړی ته پته لګي چې رقم دینا وخت شروع کیږي هغه ته د دې معلومات وي پای باندې هر څوک وایي دای ایریا دا څو ګرځیدا دا مخامخ زما دی ګوتو د ګوري زما دی لاسونو د ګوري په دې طریقې سره داسې دا ګوریا ساتي دا فرض دویم نمبر ورپسې فرض دواړه لاسونه وینځل دي ولیکن تر دې پور وینځل تر دې پوری تر دې نه کچری تاسو دا نوجوان طبقه ګورئ نو دای دا لستونی داسې جوړ کړی چې بالکل داسې دا لستونی داسې جوړ کړی جامې داسې جوړ کړی پوناټي پکې رئیسي دا لا کومه طریقه دا څه طریقه را دا اس انسانیت دی سړی سوچو کې دا چې د انسانیت دی دا د انسان جامې یو سړی جامې داسې چې دې ځنه به داسې کی او د دې ځنه به داسې کې نو دا لستونه کدي سر مثال پته علای چې بیا 10 کې چې دا بیا وباسي تاسو خیال وکئ د خپل ولکانو ته تاسو ګورئ یا موږ وینو په د خپل سترګو باندې داسې وینو دوره تنګي جوړ کړی چې دا داسې برکیږي نو چې بر نه شزه تاسو ته داوا د ځان نه خو نو هم د قران او د حدیث خبره ده د دې سړی او د استاد د نوجوان زوی او د شو او د سونه شو نو چې او د سونه شو مزل راغه مونږ کو مونږ چې او د ستې نه شي نو مونږ په کم ځای کې وش او زنانه هم داسې زنانه ته کورونو کې اوای چې اخر به یو ورځ مري یو ورځ به د الله سره ملاقات کیږي یو ورځ به د الله تپوس کوي نو چې تا دا موز داسې کړی دی نو ستا چې موز کله دی یو سړی خراب وګرځېدو د قیامت پر ورځ باندې دا سړی تباہ او برباد دویم نمبر داش او دریم نمبر د سر مسا زمنګ د احناف دا نظریه دا گوچ اختلاف پکشتا امام شافعی رحمت الله علیه یو سوئی امام مالک رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خو لیکن زمنګ نظریه دادا چې د سر اگا سلورم ایسه مس په پټکو باندې را پټوبو باندې مس نه کیږي چې دا او سلورم نمبر فرض د اوداسه داده چې دا خپې خو لیکن سره د چانا د دې گیټونا وینځل سره د دې گیټونا د خپې وینځل دي دا سلور ګوریا ساتي په اودس کې فرض وګرځیدل سلورم ایسه دې سر رااله او د وضو چې د اودس چې سنن دي او مستحبات دي یوزل عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله عنه نه تاسو کړی شو سکاسانو ته تاسو کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا او د څنګه کول نو دیو توای جواب وته ورکای خو لیکن چې جواب ورکای یو لوخه راوغته فدعا باناء لوخه راوغته فاغي لوخه کې اوبوینو هغه اوبې په دلاس باندې ورواچولې اوس پریکټیکلی طریقه وته چې نبی علیہ السلام دا او د څنګه کړل چې کله واچولې نو لاسونه درې زله وینځل بیا دا لاسونه داخل کړل دیتا نو اوس چې کله لاسونه دیتا داخل کړل نو درې زله په خپل کې اوبو واچولې موتا اوباچو حالانکه او بوله به حرکت ورکای په خله کې موږ څوک دا سینا د خله کې چې کم ګن ګوندې چې دا دې سره اوزي
مو ته د خپل او دس ته خیالو کې چې دا او دس موږ څه کوخله کې وبدا چې ډوډۍ را بس په مخه باندې چې څو خبرې کې نو دس هم کړ 2 رکعات ورسره هم کړ نو درې زره پخله کې او بو اچولې بیا درې زلا استنشاق کو استنشاق دې ته ویل شي پوزه کې او بو اچولې بیا دغه شان دا لاسونه وینځل مخې وینځو لاسونه وغیرہ دا ټول او بیا نبی بیا وایي چې ما نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدلو په دې طریقې سره نبی علیه الصلاۃ والسلام او دس کړه کو یو ځل حضرت عثمان رضی الله عنه خلکو ته مخاطب شو او خلکو ته وایي چې تاسو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د او دس طریقه نه خو بیا او دس کو هغه وتوی حضرت مونږ ته خو او دس طریقه او کا یا چې نبی علیہ السلام په کومه طریقې او دس کولو بیا شروع شو ټول اندامونه درې زله وینځل هر یو اندام چې او دس کم دی دا درې زله وینځو دا غینه بعد وای چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې طریقې سره او دس کړه او سوک چې بده کې زیاته کوي یا سوک چې بده کې کمې کې دی بس کوي دی ظلم هو لیکن د احادیثو پرنا کې د اودس د بارا سنن هم شته او د اودس مستحبات هم شته اودس ته چې من کېدو اول ګریا ساتي نیت دا سینه چې نیت می کړه دې د بارا اودس خو چې بس تا اراده وکړه تکیناسته بس تا نیت د چا کړه دې د اودس کړه دې ډومبه پکې داش دویم دا دې چې کینی چې بسم الله الرحمن الرحیم وای مو تا دې یو بل ته پوس کو الګا پټه دی واړو کو وانړو بټه دی ګزا کا ګزا نکلا خنن چې ته تلوي ته خسان نخکاری دی نه مو تا دا خبرې دا او دس په وخت او دس کې حجري جمعات په دې دروازه باندې را دن کېګو د اغزن غوبل شروع شي محترمو اول نیت شو دویم ورپسې بسم الله شو او دریم دادې چې دا لاس تر دې پوری وینځي چې لاس کم دی را ماتيږي نه دې پوری درې ځله لاس وینځل شو سلورم نمبر مسواک استعمالول حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسواک مبارک ډیر فضیلتونه راغلي دي که یو سړی ته دا پته ولګي علما وایي چې په دې مسواک کې څومره هم ثواب دی دی به یو او دس بغیر د مسواک نه اونکی یو کتاب میں کتو چې هر او دس کی سړی مسواک استعمالي الله تعالی په وخت د مرګ د کلمه د ایمان نصیب کړي دا څومره لوی سعادت او پنځم نمبر درې ځله په خله کې اوبه اچول شپږم نمبر درې ځله په پوزه کې اوبه اچول اوم نمبر د ګیره خلال کول په دې طریقې سره خو په هغه صورت کې چې کله ګیره غنه او ګیره وینا بیا خلال ته ضرورت نشته بیا څه شي له خلال او اتم نمبر چې کوم اعضاء وینځي هر یو اندام چې دا بدري درې زلا وینځل هر یو اندام دا درې زلا وینځل او نهم نمبر چې د پوره سر مساو کې کدا ټوپه د لاسونو ریدا سره واغسل روسو دی بوتل دې ته استیعاب ویل شي دا افضل طریقه دا چې د پوره سر مسا وکړي شي
او لسم نمبر د غوګونو او د سټ دا مسکول دا سه د لاس راوصل په دې طریقې سره دې دا سه بوزا لکه د ما دا لاس تاسو تخاری په دغه طریقې سره د سټ دا مسا او یو لسم نمبر چې دا اعضاء وینځي په ترتیب سره خلو پوزا مخ لاسونه مسا او داغه نه باچ دي دا خپې وینځل شو او دولسم نمبر چې دا اندامونه داسې وینځل په لګاتار وینځل چې بس یو اندام لا اوچ شوی نوی چې بل اندام ورپسې تا وینځل دا نه مثال چې یو اندام تا وینځو او تناس غب لګي هغه اوچ شو بیا بل اندام وینځي نه سنت او مستحب طریقه دا چې لګاتار بتسکي او دس پکای چې یو اندام لا نی او چې بل اندام ورپسې تا وینځلې وي او دیار لسم نمبر چې د خې طرف نا شروع وکي چې شروع کوي د خې طرف نا شروع وکي دا د دې او دس هغه طریقه ده چې په دې طریقې باندې زمون او تاسو او دس راغې دې موسمنګ ادریګو دا موز به مو تعالی سره راکې یو فن برا کوي دې کې به یو تلذذ وي او بیا دا او دس نه باچ کوم دعا ده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا ګوته په داسې طریقې سره اوچته کی باز کدا ګوته داسې په بر اوچته کړي او روانې دي ته ضرورت نشته چې دا ګوته په داسې طریقې سره اوچته کی معمولی غونته ده دا محترمو دا او دس هغه طریقه ده بیا چې سړی او دسو کی جمعه ترش او دغه دې کی موس اولاد دې نو چې موس اولاد دې او دې د بهر نه راغې دې بس کوي دل فورن موس کی شریکی دل پکار دی البته کچری د سحر موزوي او دې دا پوره یقین وی چې زبدا امام په اخیری رکعات کې یا په اخیری قاعده کې را لاندې کوم یا دې سنت خو سنت بګي کم دی منګور یا ساتي په دې کې ډیر غافل یو اوس دې کې دن نماز لاړ دې دل پکار دې چې بهر صورت وکي بهر دې راشي دغه دې کې امام پسې ودرېږي او سنت کوي مناسب دادی خطرې کدا دا چې دې دا سنت کوي چې دې سو کی دې بهر هغه برنده کیو کی یا یو طرف ته کی هغه سنت ولې دا سنت دې ولې کوي او کله ماسبخین مزلال دې سنت پری دي او امام سره دې شریک ځکه حدیث کې راځي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فيها چې د سحر دا دو رکعت سنت چری د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر تاکید کړل دې تر دې پوری ویل دي چې په دنیا کې سدي دا دغه نه بهتر ایوب الحدیث کی راضی حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ دې حدیث راوی دے قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې تاسو مپریک دی د سحر دا دو رکعاتا ولو ترتم الخيل اگر چې تاسو د اسد دی خپل لاندې ولین راځي خو لیکن دا تاسو پریک دی ما او چې کله دا دو رکعات وکړل او د جمعات مثال راځین بعض وخت تاسو کې علي په دې جمعات کې خلک موس کوي دې خبره ته سوچ کوئ او چې ته موس کې را لې دې ستنې ته بالکل مخامخ نه ودرېږي یو طرف ته ودرېږي ځکه حدیث کې راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کله راغی نو د دستنی یو طرف ته بودریدو بالکل مخامخ بنو درېږي او که یو تن مسکی یو تن د مثال راغی مسکی او د دې مخ ته یو تن دی دا ورتيري دې خبره ته سوچ کوئ حدیث کې راځي کچری یو مسلمان ته دا پته ولګی دا چې د مسلم مخه ته تیریږي هغه تن چې د مسکی د هغه مخه ته تیریږي لکان ان یکف 40 خیر له دې بسلويخ قال ادریږي خو لیکن د دم مخه ته بتیرو نشي موت اسکو محترم مخبګي کو بنا دې ځکه کس مستولاد د بل د پاسه ورواړي کی سنډا هغه باندې اموزم ګډوډ یا دویم داسیو کې چې دې مستولاد دی نو دا یار وته داسې راتو شي هغه ته مخ کې هغه ته ګور دا یو عام لکه یو تن کار کوي ته داسې مخامخ درېږي داسې طریقه ده حدیث خو ځان له خبر ده داسې یو طریقه کې دی چې ته درېږه مخامخ ته ګور دې کې بکس مستولاړي ورپسې دا کس ته د موس کوي یو خو به دې راتو شغه ته بنی نه ګوري الکه چې دومره تلوار د نو کور کې موس کا وکړه چې دوره صبر تانه نه کیږي او زوینم په دې جمعات کې چې لوی کسان تر دې پوری چې سپینګری کسان دي د بل مخ ته خپل تیر شي دا پروا اړ ساتي دا محترم یو عظیمه ګناه ده تر دې پوری راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي موطا امام مالک رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړ دې کچری او سړی ته دا پته ولګي چې د دې څومره ګناه ده دې په پزمکه کې ځان خقول چې دا خوا کې خو لیکن د مخه ته بتیر محترمو چې کومه خبري اورو نو باید دا چې پای باندې عمل کو چې عملی میدان ته راولو محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمونږ استادو د پاره ویلي نقصان پکې ګوریا ساتي زمونږ او استادو دې چې یو موږ دا عہد کو ک زمونږ واړه دی او کلوي دي ک ماشوم تیری کی سپېړه دي استل پکار موت د دنیا کار په مثال یو کار ماشوم سشیروان کی موت د سپېړو واسو کو نو بس ته یو زر خو مضبوطه سپېړو بس دې بیا د چا مخې ته تیر دا خټول د دې موز او د دې او دس طریقہ چې په کمی طریقې سره به یو سړی او دس کوي بیا د موز طریقہ څنګه ده چې کله دې جمعه تراغه موز کوي نو دا موز به دې په کمی طریقې سره کوي اغه طریقہ تفصیلا د احادیثو با حواله څنګه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام به څنګه دا موز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صحابه کرام رضی الله عنهم ته دا طریقې څنګه خودلې دي ان شاء الله کجون او آینده جمعه کې بدا وایو چې موس خو من کو خو لیکن دا موس خو دا څنګه دي چې بس دا یو پیټه په من باندې پروت چې وی غورځو دا خبره تاسو په غور سره ول چې کم یو سړی هغه معذور نه دی او ضرورت شرعي نشته دی په ناس ته باندې موس کوي محترم او د په ناس ته باندې موس نه کیږي یا موس طریقه څنګه دا کجوند او ان شاء الله تعالی آینده جمعه کې به ان شاء الله دغه طریقه وایو الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله زموږ په حال باندې رحم په ګناهونو باندې د عفو کلام راکاږي که زموږ واړه ګناهونه دي کلوي ګناهونه دي یا الله تعالی دې منتماف په حاضر جمع باندې رحم وکړي چا شری حاجات یا الله تعالی ته معلوم دي د خپل غیب خزانو نه پوره کړي یا الله تعالی په دې ملک اسلامي قانون راولي یا الله تعالی زموږ محبت د اسلام او د شریعت او د قران او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت سره مضبوط کې دا موږ تقوا کې یا الله تعالی زموږ د ژوندۍ
د قران او د حدیث مطابق کی یا الله تعالی چې په نوم مسلمان دی پاغه باندې قرض ده یا الله تعالی د قرضې تنظیم او برابر کی چې خپل کورونه نشته دی خپل کورونه وتور کی چې ناری اولاد نشته دی نارینه اولاد وتور کی تر اوسه پورې چې په نوم مسلمان وفات شوی دی ټول ته مغفرت وکړي وصلی الله زود رجول.